شوی دي او اکسیډنټ کړو او معاملې به نور الله ته معلومه چې ارسه مسله وا وګورئ یاد ساتئ مفتی صاحب چې ونو هغه یو بهادر سړی هغه چې دی نو د قادیانانو یا د ختم نبوت دفاع هغه چې به کوله باطل ته مخامخ خبره کوله هر یو ته مخامخ په مخامخ باندې خبره کوله او د هغې میشن سو میشن د مفتی سردار علي حقانی صاحب د هغوی داو چې آیس د معاشرې نه ختم شي چرس ختم شي او دا نور شرابونه ختم شي معاشره چې کومه ده هغه د ګندګیرونه دا پاکه شي او صفا معاشره هغه په دې خلکو باندې بد لګېدل که یو سړي به دا ووې هغوی به د ختم نبوت مکمل دفاع به کوله د صحابو په ناموس زمونږ علماء دیوبند هغوی ځان قربانو بیا تاسو وګورئ هغوی به مخامخ خبره کوله هر یو به یو پکې ووي چې یاره مونږ به د باجو د دوکړو چلونه خو خلکو ته پرې به خو د مونږ سنټر کې هغه ورله جواب ورکوي ما ته دا پته نه وه چې ته د باجو پروفیسر یې هغه ورته وایي چې هر څه دې منم خو د باجو د دوکړو چلونه د کشر کل ته د دې د خولو دا دې نه منم هر یو باطل له جواب ورکوي او نن وګوره زمونږ علماء دیوبند الله چې څومره علماء دیوبند دي الله وله مرګ د شهادت ورکړی دی الله ورته مرګ د شهادت ورکو او تاسو بیا دا وګورئ زمونږ علماء دیوبند چې تاسو وګورئ د هغوی د قبرونو نه خوشبویۍ ځي د مفتی صاحب د قبر د خاورې نه هم خوشبویي یا بله رز روانه وه بیا یې ورته کسان نه پرېښودل دا د علماء دیوبند د صحیح عقایدو د هغې دا برکات دي چې ته د الله شي الله بستا شي الله جل جلاله ته چې ته نږدې شي او بیا زمونږ خو داسې و چې ډېر قریبي تعلق ورسره دلته کې به ډېر مونږ سره راتلل تاسو لیدلي دي دلته کې به راتلل مونږ سره او ډېر مینه او محبت الله دې د ټولو علماء کرام چې څومره دي الله دې د هغوی حفاظت وکړي الله د علماء دیوبند د نیکانو خلکو د مسلمانانو الله د ټولو حفاظت وفرمایي الله د هغوی قبر روښانه کړي الله په قبر انوارات نازل کړي الله جنت الفردوس ورته نصیب کړي الله نور څومره علماء دیوبند چې دي څومره علما دي الله د هغوی حفاظت وفرمایي الله مونږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.